نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شریعت او ژوندون خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. زه محمد ابراهیم او ما سره په نننۍ خپرونه کې درون میلمه مفتي صاحب فضل مولا احمدزی. مفتي صاحب ستړي مشه ښه راغلاست درته وایم. د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د ورځې لمانځنه په اسلام کې څه اهمیت لري؟ آیا د دې ورځې لمانځل په اسلام کې جایز دی او که نه؟ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وفات او د پیدایش همدا ورځ وه. په همدې موضوع باندې نن بحث کوو. تاسو هم را سره په خپرونه کې ګډون کولی شئ. فعل له دې ځایه کوو. د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم یعنې څه؟ مفتي صاحب مهرباني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أول تاستا أو بيا ژوندون نړیوال تلویزیون کتونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. میلاد مخکې د دې نه چې دا تشریح کو، دا یوه عادي ورځ نه ده، بلکې د یو داسې انسان دنیا ته د راتګ ورځ ده چې د هغه په ذریعه باندې په ټوله نړۍ کې د ظلم، استبداد، هغه تیارې ختمې شوې. نو د داسې انسان دنیا ته راتګ دا د هر انسان دپاره بلکې د هر مخلوق دپاره د رحمت یوه ذریعه وه. مخکې د دې نه چې میلاد ته لاړ شو، وبګورو چې دا دنیا کې څه حالات وو چې داسې انسان خدای پاک دنیا ته د هغې حالاتو د بدلي دپاره راولېږه. په دنیا کې عموما درې مذهبه چلیدل: یهودیت، عیسویت او شرک. عیسایانو وویلې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله تعالی زوی ده. یهودو به ویل عزیر علیه السلام د الله تعالی زوی ده. مشرکانو خو بتانو ته سجدې کولې. د ظلم انتها وه. د دې نه به موږ تاسو قیاس وکړو چې د یو سړي د زړه ټوټه خپل اولاد هغه ژوندی ښخوي، نو دا د جهل او د ظلم یو انتها ده چې موږ به یو عادي حیوان هم ژوندی ښخ نه کړو. نو په داسې حالاتو کې الله جل جلاله یو عظیم انسان په دنیا کې پیدا کړ او د ده په ذریعه باندې آینده په انسانانو کې انسانیت پیدا کړ. مخکې انسانانو لیکن په شکل باندې، طالب د انسانو لیکن کارونه د انسانیت نه و. نو د داسې انسان دنیا ته راتګ صرف دا نه چې یو رهنمایي دې خلکو ته وکړه، بلکې انسانان یې د انسانیت چوکاټ ته داخل کړي. مفتي صاحب محترم، آیا د دې ورځې لمانځنه په اسلام کې جایز ده که نه؟ که ولمانځل شي باید څنګه مسلمانان ولمانځي؟ د لمانځلو نه غرض دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د ژوند نه، د هغه د اخلاقو نه، د هغه د نسب نه، هغه څنګه ژوند تیر کړی و، د دې نه موږ تاسو خبر شو. نو په دې لحاظ باندې چې د سیرت
په هکله باندې مسلمانانو ته معلومات ورکړی شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صورتن او سیرتن تشریح وشي، هغوی دنیا کې څنګه ژوند تیر کړی. داسې لمانځنه د شریعت د نګاه نه هغه ماته داسې ناجایز نه ښکاري، بلکې د یو غوره طریقه ده. اما په دې خپلو حدودو کې باید دا ولمانځلی شي چې په پروګرام جوړ شي، په هغه کې علما کرام د سیرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صورت په باره کې هغه مسلمانانو ته هغه رهنمایي وکړي، هغه ورته بیان کړي چې دوی د خپل پیغمبر د حالاتو نه د هغه د ژوند نه خبر شي او بیا هغه نقشه په ځان کې عملي کړي، په هغې باندې دوی بیا تګ شروع کړي. بالکل. مفتی صاحب محترم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د وفات په ورځ کې اختلاف دی. د دې په هکله د علماو نظر څه دی چې آیا دا ورځ همدا یوه ده که نه د وفات او د پیدایش په ورځ کې فرق شته؟ اصل کې هغه وخت کې حالات داسې وو چې دغه د تاریخ لیکنه د هغې ثبتول د هغې داسې عام رواج او دستور نه و، او په ټوله مکه کې تقریبا شپږو کسان په لیک لوست باندې پوهېده په ټول ښار کې. نو د هغې وجې نه په دې تاریخ کې د علماو اختلاف ده، څوک وایي 3 تاریخ دی، څوک وایي 4 دی، څوک وایي 8 دی، څوک وایي 12 دی د ربیع الاول د دغې میاشتې دا کومه چې روانه ده. لیکن ورځ چې هغه ورځ د دوشنبې ده په هغه کې بیا د هېڅ اختلاف نشته. په دغه ورځ باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د ده وفات نه وروسته صحابو څه کول؟ آیا دا ورځ یې لمانځل؟ اصل کې د دې لمانځلو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه خبر شو. صحابه کرام داسې خلک وو چې هغو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اعمال د هغه اقوال هغه یې د زړه په تخته باندې لیکلي وو. هغو ته ضرورت نه و د دې خبرې چې هغو ته دا وضاحت وشي، دا بیان وشي چې زمونږ د پیغمبر اخلاق څنګه وو، د هغه عبادات څنګه وو، د هغه معاملات څنګه وو، د هغه ازدواجي زندگی څنګه وه، د هغه په معاشره کې ژوند څنګه وو د خلکو سره. هغوی د دې نه واقف وو، نو په هغې وخت کې د دې خبرې ضرورت نه احساسېده. اما نن سبا مونږ خو تقریبا د مسافت د لحاظ نه 100,000 کیلومتره لرې یو، او بیا د زمانې په لحاظ باندې تقریبا 1400 دا خو د هجري د هجرت چې ابتدا شوې ده 1401 کاله شوي دي، او بیا 14 کاله چې د مکې ژوند ور واچوي نو تقریبا 1450 کاله کېږي. نو دومره لرې یو موږ د هغې زمانې نه، نو په هغې وخت کې دا ضرورت نه و چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو صحابو ته بیان شي، ځکه هغو د صحنې خلکو موجود وو. اما موږ خو ډېر وروسته یو، موږ د هر څه نه خبر یو، لیکن د خپل پیغمبر په باره کې 5 خبرې هم موږ چاته نشو کولی ځکه معلومات نه لرو. نو په دې اساس چې د دې دپاره چې د عام خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت نه خبر شي، نو داسې مجالس اختیارول چې هغه کې دا خبرې کیږي، نو دا انشاءالله د امت مسلمه دپاره په دې کې زه خیر. مفتي صاحب محترم، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې د دنیا حالت څنګه وو؟ بیا چې کله دې دنیا ته راغی د ده پرورش څنګه وشو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتګ نه مخکې څنګه چې مخکې ما عرض وکړو، دنیا کې داسې تیاره وه چې د ظلم استبداد هغه نهایي درجه وه. بیخي داسې حالات وو چې تا به نه ویلي چې دا انسانان دي، تا به ویلي چې دا ځنګلي ځناور دي او دوی دلته ژوند کوي، ځکه نه د چا مال محفوظ و، نه د چا عزت محفوظ و، نه د چا ځان محفوظ و. داسې یو حالات و. او بیا کله چې دی پیدا کېده د دوشنبې په ورځ د صبح صادق نه وروستو او د نور ختو نه مخکې، نو د ده مور بیبي فرمایي چې ما یوه رڼا ولیده چې د هغې رڼا نه ما ته مشرق نه مغربه پورې دا ټول هغه حالات هغه ما ولیدل،
او هغه رڼا هغه نورانیت چې د هغه ما احساس کړ. او بیا کم اور چې په فارس کې لګېدلی و 1000 کاله تقریبا چې دغه فارس والو به د هغې اور عبادت کو، د ده په پیدایش سره هغه اور هم مړ شو. د کسرا کم قصر چې و په هغې کې زلزله راغله. دغه اور مفتي صاحب تاسو یادواري کړه چې مړ شو یا الله تعالی خپله مړ، دا الله تعالی په خپله مړ کړ. دا د دنیا دته کله چې دې دنیا ته راته دا د دغه هغه کرامت به ورته ووایو چې داسې یو تزلزل په دې دنیا کې راغی، داسې یو تبدیلي راغله چې هغه په مخکې وخت کې دا تبدیلي نه وه. السلام علیکم ورحمت الله. مهرباني ورور هغه راځي پوښتنه وکړئ. مفتي صاحب محترم، د پیغمبرۍ نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حالات څنګه وو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند د ابتدا نه د ده پرورش اول مور بیبي د ده چې وه د هغې سره و، هغې ورته شیدې ورکړه. د هغې نه وروسته بیا کله چې ابولهب خبر شو چې د عبدالله صاحب زوی پیدا شوی، چونکې عبدالله صاحب تقریبا 2 میاشتې د ولادت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې هغې د دنیا نه رحلت کړی و. دی ډېر زیات خوشحاله شو. یوه وینځه وه حضرت صهیبه رضی الله عنها، هغه بې ماموره کړه او هغه یې ازاده کړه. هغې بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکول. د هغې نه وروسته بیا د دې عربو د اطرافو نه به زنانه راتلي، د ماشومان به یې بول د ښاریو نه، دې دپاره چې د اطرافو هوا هم ډېره ښه ژبه یې هم صفی. نو بیا حلیمه سعدیه راغله او تر 6 کلنۍ پورې تقریبا دی د حلیمې سعدیې سره هلته و او پرورش یې هغې کړ. د وحی شروع څنګه وشوه او په کوم ځای کې وشوه؟ کله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 40 کاله او 1 ورځ ورباندې له پاسه په قمري حساب باندې چې تقریبا 500 کاله په میلادي باندې هجري میلادي کال باندې دی لاړو غار حرا ته بته. هلته به په دین ابراهیمي چې کوم عبادت و په هغې طریقه به عبادت کو، یکسویي به یې خوښوله چې یو طرف ته دی پاتې شي. هلته دی و، شپې به یې تېرولې، ځان سره به یې خوراکه هم وړه. او کله به چې دغه شو حضرت خدیجې رضی الله عنها چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي وه، دی به ورته خوراک وړو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه واقعه بیانوي چې زه په غار حرا کې وم او ما یو شکل ولیده چې دا فضا یې ټوله بنده کړې وه او را روانو ما ته راورسېده او زه یې سینه کې ونیولم. ما ته ویې اقرأ، وایي ما ورته ویل چې ما انا بقارئین، زه لوستونکی نه یم، ما څه درس نه دی ویلی، لیکلو باندې نه پوهېږم. نو بیا یې ما ته زور راکړه، بیا راته وویل اقرأ، ما ورته ویل ما انا بقارئین. په درېیم ځل بیا راته زور راکړه او ویل چې اقرأ. ما ورته وویل چې څه ووایم؟ ویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. په دغه طریقه باندې د وحی ابتدا وشو. مفتي صاحب محترم، دعوت څنګه پیل شو؟ په ابتدا کې د ده کردار د دعوت سره څنګه و او داسې څوک و چې اول ځل باندې دعوت قبول کړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې دعوت تقریبا 2 کاله دا به پټ چلاو. نو اول دعوت چې قبول کړ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیره معاونه، ډیره د حوصله افزایي به یې کوله. اول یې هغې دعوت قبول کړ. د هغې نه وروسته بیا په سړیو کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه قبول کړ. غلامانو کې بیا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه او ماشومانو کې حضرت علی کرم الله وجهه. لیکن دغه دعوت به انفرادي و او په پټه طریقه باندې و چې دا نور کافران د هغې نه خبر نشي. 3 کاله دغه سلسله چلېده. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ګرانه نوم مو څه شی دی او څوک د کوم ځای نه؟ زه حاجي امین جان د ارزان قیامت د حقیق کوم. مهرباني وکړه د میلاد النبي په باره کې تاسو را خبرې کوم.
مهرباني حاجی امین جان دی ارزان قیامت سره مهرباني غږ مو راځي پوښتنه وکړئ حاجي صاحب غږ مو راځي پوښتنه وکړئ او میلاد النبی سبا ورځ او کبره ورځ او آیا میلاد النبی سبا ورځ او کبره ورځ ډیره زیاته مننه ګرانه بله پوښتنه خو نه لرئ او دا میلاد النبی ځینې کسان یې چې دا نه ده که آیا زموږ په مذهب کې میلاد النبي لمانځنه صحیح ده ډیره زیاته مننه ګرانه خپرونه ګوره مفتي صاحب ستاسو خپرونه ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي مفتي صاحب محترم حاجي صاحب امین اړیکه نیولې وه ویل چې میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دغه مهمه ورځ یا معلومه ورځ کومه یو ورځ ده آیا شنبه ده که یک شنبه ده بل د دې لمانځل څنګه دي آیا دا موږ لمانځلی شو که نه د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم عام مشهور چې دی هغه 12 تاریخ دی او نن د ربیع الاول 11 تاریخ دی نو سبا 12 د ربیع الاول ده نو په دغه تاریخ باندې خلک عید میلاد النبي دا لمانځي او منځل خو یې مخکې موږ ورته اشاره وکړه چې که چیرې په داسې طریقه باندې چې یو مجلس جوړ شي هغې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفت وشي نعتخواني وشي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات ورکړل شي عام مسلمانانو ته دغه اخلاق او دغه عبادات دغه کردار نو په دې کې شرعاً څه ممانعات نشته نو داسې طریقه باندې منځلی شي اسلام کې د دې ورځو رخصتي یعنی شته چې باید رخصت ورکړی شي لکه خصوصا که موږ تاسو ګورو مکاتب موږ رخصتو مدرسې موږ رخصتو د دې په ځای چې د مدرسو کې تلاوتونه وشي ختمونه وشي یا مکاتبو کې وشي د دې رخصتي ښه ده که نه دغه ورځ په مکاتبو کې تېرول ښه اصل دغه دا دی چې نن سبا حالاتو کې خلک د اسلامي معلومات نه ډېر نیمګړي دي او اهمیت ورته هم نه دی معلوم ځکه موږ هغه دیني ماحول زموږ ستاسو نه دی د علماو سره ناسته پاسته زموږ ستاسو نه ده نو دې دپاره چې دا یو عظیمه هستي دنیا ته راغلې ده او د هغه د هغه عظمت او د هغه د شان د وجې نه چې دا موږ ته معلوم شي نو د دې دپاره چې د دې خلکو توجه دې طرف ته راوګرځي او د هغې خپل پیغمبر په باره کې دی هڅه وکړي تلاش وکړي معلومات وکړي د هغه د ژوند په هکله نو دغه رخصتي په دې لحاظ باندې بیا ښه ده مننه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله مننه ګران اواز مو راځي پوښتنه وکړئ پوښتنه مې دا دی د مولوي صاحب محترم څخه چې په دې ورځې روژه نیول او څومره اجر او ثواب لري ډېره زیاته مننه ګرانه بله پوښتنه خو نه لرئ بله پوښتنه دا دی چې بله پوښتنه نه ده مننه ډېره زیاته مننه خپرونه ګوره مولوي صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي ډېره زیاته مننه مفتي صاحب محترم ورور اړیکه نیولې وه ویل په دې ورځ باندې روژه نیول څنګه دي آیا فضیلت یې شته ثواب یې شته که نه نو روژه خو داسې یو عبادت دی نفلي روژه چې هغه د دې اخترونو نه علاوه په هر وخت کې نیولی شي نو که دې ورځ باندې هم د روژې ونیسي او نیک اعمال وکړي او د هغې ثواب د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه روح مطهر ته وبخي نو ښه کار نبي کریم صلی الله علیه وسلم د چا په کور کې پیدا شو کله چې دی پیدا شو حالت یې څنګه و نبي کریم صلی الله علیه وسلم د عبدالله صاحب په کور کې پیدا شو او عبدالله صاحب شام په سفر باندې تللی و بیا هغه مدینې منورې ته چې راغی هلته وفات شو نو هغه د ځان نه وروستو څلورو خان پاتې شوي و د هغه میراث او یو وینځه وه ام ایمن رضی الله عنها چې بیا وروسته هغه مسلمانه شوه او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پرورش یې هم کاوه نو د دوی دغه په کور کې دی پیدا شو او د نیکه عبدالمطلب صاحب هم حیات و په دغې وخت کې نو په دې کورنۍ کې مفتي صاحب محترم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیدایش نه تر وفای پورې تر دې وخته پورې باید هر مسلمان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې پوه شي د دې سیرت زده کول حکم څه شی دی دومره معلومات چې د خپل پیغمبر د حالاتو نه د هغه د نسب نه خبر شي نو دومره معلومات
چې دا زموږ پیغمبر دی، په ده باندې قرآن پاک نازل شوی دی او د یو عظیم انسان دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی او د ده هغه نسب چې د نوم ایسو، د پلار نوم ایسو، د مور نوم ایسو، د نیکه نوم ایسو، نو دا په مسلمانانو باندې لازمي دي چې دوی دا یاد کړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو، مور یې اول زیری چاته ورکړ؟ کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو اول زیری د ابولهب ته ورکړی شو او د هغه په زیري کې هغه صهیبه وینځه چې وه هغه ازاده کړه. د ده نوم بیا محمد معنا یعنی څه؟ محمد د دې دا نوم خو عبدالمطلب صاحب ایښی و خپل مسیح ته. محمد معنا ډېر ستایلی شوی او په تورات کې هم دغه ذکر راغلی و چې په اخره زمانې کې پیغمبر چې راځي دغه محمد به وي. نو که موږ وګورو نو زموږ په منځ کې او دغه شانتې زموږ په دیني مجالسو کې که درود شریف ونه ویلی شي نو محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه دغه داسې نیمګړی وي، نو د هغه صفت اسمانونو کې شوی دی، دنیا کې مخکې شوی دی، په مخکینیو کتابونو کې وروستو د قیامته پورې دغه صفت کېږي. نو محمد معنا ډېر ستایلی شوی. په انجیل، زبور، تورات کې د محمد صلی الله علیه وسلم په هکله څه ذکر شوی؟ او بالکل مخکینیو کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم او په کومه څنګه علاقه کې به پیدا کېږي، لکه څنګه چې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه د یو حق دین په تلاش کې د فارس نه روانو او بیا د یو عالم سره، نصراني عالم و، د هغه سره دی پاتې کېده او هغه کله چې وفات کېده نو هغه ورته وویل چې د آخرې زمانې پیغمبر هغه به د هغې شګو په علاقه کې او د هغو کیکرو په علاقه کې به دی پیدا کېږي او وخت را نږدې دی، نو ته لاړ شه هغې علاقې ته، هغه پیغمبر به یا دنیا ته راغلی یا به راشي، نو هغه به درته بیا حق دین به د هغه نه ته حاصل کړي. نو د دې نه معلومیږي چې په مخکینیو کتابونو کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نوم، د ده اخلاق، د ده عادات، هغه ټول په هغې کې ذکر شوي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. ورور غږ مو راځي، د تلویزیون اواز مو کم کړئ. اورم ورور، تلویزیون اواز مو کم کړئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني ګرانه. لکه مونځ درنه قضا شي بیا یې کوم وخت کې وکړئ که څنګه داسې ده؟ وایم چې جومات نه پاتې کېږو بیا وروسته مونځ وکړو سره کوم حساب ده؟ ډېره زیاته مننه ګرانه، خپرونه ګوره، مولوي صاحب به ستاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. ډېره زیاته مننه. مولوي صاحب ورور پوښتنه دا کړې وه، وایي د جومات نه پاتې کېږو بیا وروسته مونځ کوو، د دې به فضیلت څه وي او د دې په هکله که تاسو تلویزیون ته لږ معلومات ورکړئ. د جماعت مونځ خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د یوازې مانځه نه د جمع مونځ دا 25 درجې یا 20 درجې فضیلت لري. نو همیشه که د جماعت ترک کوي او د ځان ته مونځ کوي نو دا په دې باندې سړی ګناهګارېږي او د دې په باره کې وعید هم دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه غواړم چې څه ځوانان راجمع کړم او د هغو خلکو کورونه وسوځوم چې هغوی ځان له مونځونه کوي. نو که سړي نه داسې یو ځل دوه ځله داسې د سړو زره په وجه پاتې شي که نه هغه مونځ دی چې هغه په جمع سره وشي. مفتي صاحب د عام الحزن نه مراد یعنې څه؟ عام الحزن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه ژوند هغه ټول د مشقتونو تکلیفونو نه ډک و، لیکن 10 کال د بعثت چې دی چې دی پیغمبر شو نو په دې وخت کې د ده تره ابوطالب صاحب د حضرت علي رضی الله عنه والد صاحب چې دا ډېر زیات په ده باندې مشفق و، د ده دفاع به یې کوله، هغه وفات شو. د هغې نه وروسته بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبي وه او د ده کلکه معاونه وه، د ده امداد به یې کوو او هر قسمه د ده ضرورت په هغې پوره کوو. بیا هغه 3 ورځې بعد بیا په دغه کال باندې وفات شوه. هغه د طایف پیښه وشوه نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات پریشانه شو. هغه د تره
کوم هغه چې و هغه هم وفات شو او دغه شان د دې بیبي هم وفات شوه او د طیب هغه پیښه هم ورسره وشوه نو بیا الله جل جلاله دلته بیا یو لوی مقام ورکړ چې هغې ته معراج ویلی شي اسمانونو باندې وګرځېده په جنتونو وګرځېده په دوزخونو مفتي صاحب د معراج موضوع ته وروسته راځو یو لنډه درنو لیدونکو یو لنډه شان دمه لرو دمې نه پس بیرته راګرځو شریعت او ژوندون خپرونه دوام لري له موږ سره اوسئ درنو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مه شئ شریعت او ژوندون خپرونه دوام لري تاسو هم موږ سره په خپرونه کې ګډون کولی شئ او د خپلو پوښتنو ځوابونو په تا باندې اوسئ مفتي صاحب ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي مفتي صاحب معراج په کوم کال کې پیل شو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات پریشانه شو د عام الحزن چې ورته وایي نو بیا الله جل جلاله یو داسې معجزه ورته ورکړه چې په یو شپه کې دی روان شو بیت المقدس ته هلته د ټولو انبیای کرامو امامت وکړو او دې ته اسرا ویلی شي سبحان الذي اسرا بعبده دغه کوم بیان چې دی نو او هغې نه وروسته بیا د معراج سفر شروع کېږي نو د بیت الله نه تر بیت المقدسه پورې دا اسرا ده او هغې نه اخوا بیا معراج دی نو معراج د هجرت په 10 کال باندې وشو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو اسمانونو ته هلته د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو او لاړه سدرة المنتهى ته فقاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى نو بیا د جهنم او د جنت هغه ټول حالات ولیدل او دغه سفر باندې الله جل جلاله وکړه چې د دغه په دې باندې سپک شي نو امت ته هم په هغه کې ډېر لوی خیر ورسېده ځکه هر څه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو سترګو مبارکو باندې ولیدل او بیا خپل امت ته د هغې بیان وکړه نو که دا سفر نه وی شوی امت په د هغې نه ناخبره و نو امت ته دا خیر ورسېده چې د جنت په باره کې د جهنم په باره کې هغه ټول حالات خپل امت ته بیان کړي مفتي صاحب محترم هجرت په کوم کال کې پیل شو د دې باعث څه و هجرت کله چې د نبوت په 14 کال باندې حالات ډیر زیات پریشان کن او ډیر تکلیفونه مسلمانانو ته رسېدل نو مخکې د دې نه چې هجرت پیل شي په 10 کال باندې د مدینې منورې څخه خلک حج ته راغلي وو او نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ګرځېده دعوت به یې ورته ورکاو نو مشرکین به هم ګرځېدل چې دا سړی لیونی شوی دی خپل دین یې پرېښی دی تاسو د ده خبره مه اورئ لیکن نبي کریم صلی الله علیه وسلم به دعوت کو په هغې کې بیا 2 کسانو ایمان راوړ د مدینې منورې اوسېدونکي آینده کال بیا چې راته نو 8 کسان بیا مسلمانان شو په حج کې بیا په 3م ځل یعنې په 12 کال باندې بیا 12 کسانو اسلام قبول کړ چې د مدینې اوسېدونکي وو بیا په 14 کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په دوران باندې تقریبا 3 کسان اسلام قبول کړ د مدینې اوسېدونکي وو او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دعوت ورته هم ورکړه چې تاسو مدینې منورې ته راشئ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې دغه 14 کال هغه دعوت چې کوم وشلې ده د هغه چې کوم اثرات وو هغه کم ښکاره کېده او هلته دغه زیات وو چې خلک به اسلام کې داخل شي نو د هغې وجې نه بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته د هجرت اراده وکړه خو هجرت د دې نه مخکې صحابه کرام تللي وو مخکې مدینې منورې ته نو کله چې کافران خبر شو نو ابو جهل فورا په دارالندوه کې دا د دوی د مشورې یو ځای و په هغه کې راوغوښتل د مشران د قبیلو وی چې دغه سړی خو د دې ځای نه کېدای شي لاړ شي د ده په باره کې باید یوه پرېکړه وشي چې دی ختم شي نو بیا مشوره داسې وشوه چې د مختلفو قبیلو ځوانان به راشي او دی چې سهار راوځي تیاره کې به شهید کړي او دغه دعوت چې کوم دغه دی دا به ختم شي خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې چې دته اجازت هم میلاو شو د خدای پاک د طرف نه چې ته هجرت وکړه نو علي صاحب ته ویې ته زما په دې ځای باندې سمله او
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. دا آیتونه سورې ځان سره تکرار کړه او راووته. هغه کوم کافران چې ناست وو هغه ونه لیده. بیا د دې ځینې ابوبکر صدیق صاحب ورسره هم ملګری شو او غار ثور ته لاړه. غار ثور کې دوی هلته وو. کله چې سهار شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه علي صاحب راووت. ډېر زیات پریشان شو. هغه ته ویې ستاسو هغه ملګری دی څه کوي؟ هغه وایي تاسو د باندې ناست یې، تاسو ته معلومات یې ځکه دغسې به دروتلی. نو بس دوی بیا تالا شروع کړو او سل اوښانو انعام یې دغه کړ چې موږ ته د ده په باره کې معلومات وکړو. نو هغه قدم شناسۍ کې دی ډېر زیات ماهر و. هغه قدمونه یې د ده هغه کړه او غار ثور ته ورسېدل. خو هلته زر زر غڼې یو جال جوړ کړ. کوتره راغله هلته یې جاله جوړه کړه. نو کله چې کافران هلته ورغله نو ابوبکر صدیق صاحب پریشانه شو. دغه آیتونه نازل شو لا تحزن ان الله معنا. نو بیا په کافرانو کې ډېر سرګرم چې و هغه امیه بن خلف و. نو هغه وویل چې دلته نشته. بس دوی واپس شو. بیا درې شپې چې دغلته نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکړې د هغې نه وروستو بیا دوی روان شو. یو ورسره رهبر و، یو د ابوبکر صدیق صاحب غلام و عامر ابن فهیره هغه ورسره و. نو بیا دوی روان شو او 4 ورځې مزل نه وروستو لار کې ډېرې معجزې هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه صادرې شوې چې هغه مشهوره معجزه د ام معبد رضی الله عنها هغه کور ته دی ورغلې او کېږدۍ لګېدلې وه. هغې کې یو ام معبد رضی الله عنها دغسې اثر هلته موجوده وه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې وویلې چې زه خو ستاسو نور څه نشم کولی، کور کې څه نشته، البته دې ته استراحت کولی شي. بیا هلته یوه وچه وزه ولاړه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ورغی هغه توی باندې لاس کش کړ. هغې داسې شیدې شروع کړې چې دوی هم وڅښلې، دوی هم ماړه شو، داسې اثر هم مړه شوه. خاوند دې بهر تللی و، هغې ته هم پاتې شو. نو بیا وروستو خاوند او دې ایمان راوړ او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د چهرې مبارکې هغه څومره حالات چې دي چې سترګې مبارکې څنګه یې، پوزه مبارکه یې څنګه وه، هغه ټول بیا د هغې روایت دی کړی دی. داسې یو دقیق نظر باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کتلي وو. نو بیا دوی 4 ورځې بعد ورسېد قبا ته. هلته یې د جومات یو بنیاد کېښودو او تقریبا څوک وایي 21 ورځې، څوک وایي 12 ورځې دلته وو. بیا وروسته مدینې منورې ته داخل شو. السلام علیکم ورحمت الله. مفتي صاحب محترم، غزوات خو ډېر تېر شوي. داسې کوم غټ غزواتو چې دې کې اشتراک کړی و د هغې نومونه که تاسو واخلئ یا تفصیل سره لږ بیان کړئ. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ او مدینې منورې ته لاړه، نو غټه غزوه چې دغه د هجرت په 2م کال باندې جنګ بدر چې ورته وایي هغه واقع شوې ده. بدر دا د یو ځای نوم دی، ته یو کوی دی، نو د هغې وجې نه دې ځای ته بدر وایي. دا تقریبا د مدینې منورې نه 120 کیلومتره. دا نوم بدر نوم د کوی دی که نه د دې ځای نوم دی؟ دا هغې کوی ته به یې د بدر کوی ویلي. نو دوی بدر خپله معنا څه شی ده؟ بدر خو دغه 14مې د سپوږمۍ ته ویلی شي بدر ویل کېږي. نو هلته بیا 120 کیلومتره لرې د مدینې منورې نه اصل کې باعث یې دا و چې یوه قافله د قریشو د شام نه راتله. نو صحابو اراده وه چې د هغې مخنیوی وکړي او دوی دغه مالونه هغه ځان سره حاصل کړي. نو هغه ابو سفیان بیا د قریشو مشران خبر کړه چې داسې مسله جوړیږي. نو هغوی بیا راغله د ابو جهل په سرکردګۍ کې او د بدر دی مقام ته. نو د رمضان شریف کې دغه شی او په 14 د رمضان باندې صحابه کرام روان شو او بیا په 18 د رمضان باندې هلته ورسېدل د شپې ماخوستن. هلته چې دوی لاړه هغه ښځې چې وو اوبه چې کوم ځای کې وې دا کوی چې وو هغه د کافرانو نیولی و. مسلمانانو ته هغه شګې ځای دغه شو چې هغې کې منډه هم نه ویلی کېږي او داسې عجیبه ځای دی چې داسې ډېرې ډېرې شګې پرتې. بیا الله جل جلاله باران وکړو. نو په باران کې هغه شګه کلکه شوه او دوی چې کوم ځای کې وو هغه ځای ښوی شو. نو چې دوی به ګرځېدل بیا به غورځېدل.
او بیا دغه د دې 14 صحابه کرام چې مشري نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوله دوی هلته لاړه هلته جنګ وشو او ابو جهل ورسره نور غړ کفار هغه هلته مردار شو او اویا کسان لوی کافران هغه ژوندي ونیولی شو قیدیان شو مدینې منورې ته بوتللی شو نو دا د اسلام په لویو غزاګانو کې دا اوله غزا ده. رحم الله ورور پوښتنه کړې وه مفتي صاحب محترم په اسلام کې وینا هجرت چا کړې؟ کله چې مسلمانانو ته ډېر زیات تکلیفونه شروع شو نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه صحابو ته اجازت ورکړه چې تاسو لاړ شئ هجرت وکړئ نو هغې کې حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه چې د حضرت علي صاحب ورور و د هغه په مشرۍ کې تقریبا 11 سړي و نورې زنانه وې دوی حبشې ته هجرت وکړو هلته چې دوی لاړه بیا د دوی مکې کفار خبر شو چې دوی تللي دي بیا څه تحفې او دا شیانوي وړه هغه دغه ته د حبشې باچا ته نجاشي ته نو هغه ته یې ویله چې داسې پراریان راغلي دي او زمونږ د دین سپکاوی کوي دلته تا ورته ځای ورکړی دی دا موږ ته حواله کړه هغې وایي دا خو داسې نه کېږي زه د هغو نه تحقیق کوم دوی راوغوښتل نو حضرت جعفر رضی الله عنه هغه ورغی او څه آیاتونه یې تلاوت کړل د قرآن پاک د سورت مریم عیسی علیه السلام مبارکې چې نازل شوي دي نو هغه فورا اسلام قبول کړه هغه قوم هم اسلام قبول او دوی ته ویلې چې دا کسان تاسو ته مشهور مفتي صاحب محترم یو بل ورور پوښتنه کړې وه وایي د مازدیګر لمونځ رانه قضا شي یا د دې نه بغیر که هر چا د مازدیګر لمونځ قضا شي باید کوم ځای کوم وخت کې وشي؟ که چېرته د ده نه اصل کې مونږ د دې معلوماتو نیمګړتیا د وجې نه چې لږ د لمر ښکته شي مونږ وایو چې د مازدیګر لمونځ قضا شو شرعي مسله دا ده چې مازدیګر لمونځ د ماښام د اذان تر وخته پورې ته کولی شي چې اذان وخت داخل شو بیا وینا کوي او اما که اذان د ماښام شروع شو د مونځ نه یې کړی نو بیا د ماښام لمونځ چې وکړي د هغې نه وروسته یې کولی شي ماخوستن لمانځنه یې مخکې کولی شي وروسته یې کولی شي. مننه. یو خور پوښتنه کړې وه کې دا پوښتنه ځواب شوې هم ده په دې ورځ باندې روژه مې مور نیسي ونیسي که نه؟ نو دا خو نفلي روژه ده دا خو غیر د اخترونو د ورځو نه هره ورځ نیولی شي ودې نیسي او ثواب دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روح مطهر ته ورسوي نو مشکل نه لري شرعا. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. مفتي محترم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم په قرآن کریم کې څو ځله راغلی دی یا په کوم نمایده ډېر یاد شوی؟ اصل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نومونه کوم چې په دې قرآن شریفونو کې هم په دې یو طرف ته آخر طرف ته لیکلی شوي د دې نومونو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته خطاب شوی دی. احمد نوم یې هم راغلی لکه عیسی علیه السلام به هم خپل قوم ته ویلي چې وروسته به یو پیغمبر راځي احمد نوم به وي او محمد نوم باندې هم صلی الله علیه وسلم دغه شوی دی وما محمد الا رسول محمد رسول الله او ما كان محمد ابا احد من رجالكم په مزمل سره هم ورته خطاب شوی یا ایها المزمل په مدثر سره هم خطاب شوی دی یا ایها المدثر په نبی سره هم خطاب شوی دی یا ایها النبی داسې مختلفو ډولونه خطاب شوی. مفتي صاحب محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په څو کلنۍ کې پیغمبر شو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک چې 40 کالو ته ورسېده یو ورځ ورباندې له پاسه نو بیا ورته الله جل جلاله د دې وحي شروع ورته وشو د رسالت هغه یو لویه د دې وحي تاریخ کتابونو ذکر کړی که نه؟ نو ربیع الاول میاشت وه او د دوشنبې ورځ ده او د میلادي سنې 600 تقریبا 10 د اپریل میاشت وه نو په هغې کې د نبي کریم وسلم د وحي ابتدا شوي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. مهرباني ګرانه ښکلی نوم مو د کوم ځای نه؟ ما خلاصه ګډ نوم نام ما صادق جلال. مهرباني. وليس مثلا نطلع الظهر
otra que fabricuna hacia calle la manteca وقت که بعد ایران میرن و از اون شب دیگه نهایی که از قریه هستن و پیش از این آوال اقارب خدا از فامیل خدا از اون دیستیکای خدا پرسان میکنن دیگه داره یا نیست ډیره زیاته مننه ګرانه خبرونه ګورئ مولوي صاحب ستاسو پوښتنې ځواب وایي ډیره زیاته مننه مفتي صاحب محترم نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو بیبیانې درلودلې او وفات شوي په دې کې څو دانې وي کله چې اول نکاح وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه رضی الله عنها سره دې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله او د دې عمر 40 کاله مخکې یو خاوند هغه وفات شوی و نو د دې د وفاته پورې بیا د بلې بیبي سره نکاح نه وکړي او د هغې نه وروسته بیا نور بیبیانو سره هم نکاح وکړه حضرت عایشه رضی الله عنها حضرت سودا رضی الله عنها حضرت حفصه رضی الله عنها حضرت میمونه رضی الله عنها نو نور بیبیانو سره هم بیا وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دپاره چې کله تبلیغ شروع کړو اول ځل باندې دی کوم ځای ته تللی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې راغی د غار حرا نه او حضرت خدیجه رضی الله عنها ته دغه قصه بیان کړه او داسې ډېر دغه ورباندې راغلی تبې غوندې حالاتو هغه چې وکتل نو بیا یې بوته یو عالم و د تورات ورقې بن نوفل هغه ته یې وروسته هغه چې دا بیان واورېد هغه وایي چې د آخري زمانې پیغمبر یې تا ته خدای پاک دا مقام درکړ او داسې وخت به هم راځي چې دا به خلک د خپل ښار نه وباسي هجرت به کوي خصوصا چې موږ ډېر سپین ږیري یم کاشکې چې زه ځوان چې ما ستا مرسته کړې وای نو دی هلته بوته نو هغه ورته هم تسلي ورکړه او حضرت خدیجه رضیالله هم ورته تسلي وکړه چې خدای پاک تا نه ضایع کوي ته یو لوی مقام لري او ته د پیغمبري درکړي دغه تشویش ته مننه په ښځو کې به د ده د مینې توپیر و د کمې بیبي سره یې ډېره زیاته مینه درلودله اصل کې خبره دا وه چې هغه استعداد علمي چې هغه حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کې ډېر زیات و ډېر ذکاوت پکې و نو د دې وجې نه اگر چې په ټولو بیبیانو په منځ کې به مساوات و یوه شپه به یو بیبي کره وه بله شپه به د بلې بیبي کره وه اما د دې سره محبت خاص په دې دغه باندې و چې دغه کمې خبرې چې هغه د ازدواجي ژوند دی په داخل د کور کې نو هغلته خو عام صحابه هم نشوی ورتللی نو دې دپاره چې دغه حالات او د دې هر څه نه دا خبره شي او علمي استعداد ذهني استعداد یې ډېر ښه نو د دې نه چې بیا وروسته دغه حالات د دې ازدواجي زندګي هغه امت ته ښه معلومات وشي نو د دې سره په دغه وجه باندې محبت زیات مننه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني وروره پوښتنه وکړئ غږ مو راځي دغه د مازدیګر په مانځه کې مفتي صاحب ویلي چې د هغه ماښام اذان څه ماښام اذان کېږي دې وخت د مازدیګر لمونځ کېږي دا د مفتي صاحب کوم ځای کې دار کړی دی خاص صحیح شو ډېره ګرانه ډېره زیاته مننه خبرونه ګورئ مفتي صاحب ستاسو پوښتنې ته ځواب وایي ډېره زیاته مننه مفتي صاحب محترم د دې ورځې غوره په نورو ورځو کې څه شی دی نو کتابونه لیکي چې په کومه شپه نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دنیا ته راغلی دی هغه شپه د شب قدر نه هم زیات فضیلت لري نو د نورو ورځو سره یې دغه دا دی چې یو عظیم انسان د بشریت ستر لارښود هغه په دې ورځ باندې دنیا ته راغلی دی نو د هغه د راتګ د وجې نه نو په دغه ورځ کې یو عظمت پیدا شوی دی دا د عامو ورځو نه د توفیر دی لکه سبا یعنی یکشنبې په ورځ یعنې هفتې په ورځ هفتې په ورځ باندې ستاسو پیغام څه دی خلک باید څه وکړي لنډو کې دا ویو زما پیغام خو دا دی چې اول د هر څه نه مخکې تاسو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ښه ډېر درود ووایئ ځکه هغه په موږ باندې احسانات دي او دویم بیا زموږ په ژوند کې د پیغمبر هغه ټولې طریقې موجودې وي زموږ خوراک زموږ څښاک زموږ واده زموږ غم دا ټول بیا په هغه نبوي نهج باندې راشي په هغې طریقه باندې راشي نو په دې باندې که موږ عمل وکړو انشاءالله د دنیا او آخرت دغه سعادتونه ډېره زیاته مننه چې دومره قیمتي وخت مو موږ ته راکړو درنو لیدونکو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو چې تر دې دا مو زموږ ملتیا وکړه تر بلې خپرونې پورې چې زه محمد ابراهیم ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې وخته پورې دلې الله پام